الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. زما محترمو، د اغسطلو او د خرصولو په باره کې منګ نن یو څو مسائل بیانو او مسائل دادی که یو کس ته یو سیس کې غیب راووتو نو آیا دی به واپس کی او کنه دا به د ګرځي واپس. دا قسم مسائل به منګ نن یو سلور بیانو، لیکن د دین مخکې زه یو حدیث د نبی علیه السلام دا بیانو. عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ السلام حدیث نقل کئی. وی نبی علیہ السلام فرمائی، ما د نبی علیہ السلام نو فرمائے واوریدل. وی نبی علیہ السلام فرمائل چې مسلمان د مسلمان روړ دی او حلال ندی د دې مسلمان د پاره چې د خپل روړ ته دوکه ورکی، یعنی دا سیس په خرڅ کی چې هغه کې غیب وي، مگر دا چې د دې دا غیب د دې سیس دا غیب دا هغه ته بیان کی. نو بل مسلمان ته دوکه ورکول دا جایز ندی که یو کس یو سیس خرڅي ناغله پکار دی چې دا غیب دا بیان کی. اوس دې سره زه یو څو مسائل لا بیانوم. لومبای مسئله دا ده، یو کس د 100 روپو 2 دړې غوړي واغستل، دی غوړو کې نیم دا خراب او نیم سمو. اوس دته اختیار دی چې دا دی واپس کی، خو کچری دی دا نیم غوړي چې کم سپاری دا ایساری او دا خراب غوړي دا مالک ته واپس کوي، دکاندار ته واپس کوي، نو دا به د دکاندار په مرضی باندې کېږي، د دکاندار د مرضی نه علاوه دا نشي کېدلی. که چېرته دکاندار په دې باندې راضي وي چې او ته دا سپا غوړي واخله او دا خراب غوړي دا ما ته واپس که، نو بیا جایز ده، لیکن دې په خپله مرضی دا شی نشي کولی. دویمه مسئله دا ده چې یو کس دی هغه یو سیز واغستو او هغه کې غیب راووتو، نو دته تر کومې پورې اختیار دی. نو چې کله د یو سیز واغسته او هغه کې غیب راووتو نو دله پکار دی دی په دې باندې راضي نه وي، نو دله پکار دی چې دی دا واپس کی، بس دا د اختیار دی. یو کس بیزه واغسته، ګډه واغسته او دی وای چې بس دا ما سره د غیب واغسته، نو اوس دته اختیار نشته چې دا واپس کی. یا که چرې دو یو زناور واغستو، مثال کې ګډه واغسته، بیزه واغسته، غوای واغسته او هغه کې غیب او د کور تراغه او د ته دوايي سٹارټ کړه، علاج ورلا سٹارټ کو، نو اوس د اختیار نشته چې دی واپس کیدا. دویمه مسئله دا ده چې یو کس د بیزی غوخه واغسته او د ته معلومه شه چې دا غوخه دا د بیزی نه ده، دا د زمری ده یا د شرمخ ده، اوس د ته اختیار دی چې دا غوخه دا واپس کی. بله مسئله دا ده چې یو کس دی هغه یو سیس خرڅي او چې کم کس یې اخلي هغه ته وایي چې دا زما سیس دی، ځان له دلته وګوره، د زړه تسلی پې وکړه، د دې نه بعد کې زه د دې ذموار نه یم. اوس دغه کس دغه سیز واغستو او کور ته وړو، هلته پکې څه غیب راووتو،
اوس دغه کس ته دا اختیار نشته چې دی دا شیز راواخلي او واپس یې هغه کس له وړي د دغه اختیار دا ختم شو هغه د مخکې نه درته خبره وکړه چې دغه څیز دی دلته د زړه تسلي وکړه د دې نه بعد کې زه د دې ذموار نه یم نو هغه د دې نه ځان وباسو لہذا اوس دا بیع دا درسته ده او دې کې دغه مالک دا ذموار نه ګرځي نو داسې قسمه مسائل د دې نه ځان خبرول پکار دي خاص کر تاجرانو لا دکاندارانو لا نور عوامو لا چې دې مسائل نه خبر شي دا مسائل ستاسو ذمواري ده چې دا تاسو دغه خلکو ته ورسوي وما علینا الا